جی ګرانو کتونکو بالکل دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ راغلي یو د رشید ګړی بازار صدر له دلته کې د دوی حلبرداري ده او دوی یو ځل بیا دلته د رشید ګړی بازار صدر منتخب شوي دي. نو راځئ دوی له مبارکباد ورکوو او دوی سره خبرې اترې کوو. جی سر تاسو ټول مبارکباد درکوو. تاسو نن صدر منتخب شوئ، ستاسو حلبرداري وه، دې باره کې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. نن چې کوم حلبداري وه د دې رشید ګړی بازار، نو الحمدلله موږ سره دوکانداران ډېر په جوش او جذبې سره ودرېدل او موږ سره ډېر په اتفاق ولاړو او دې کې زمونږ د تنظیم خیبر پښتونخوا تاجر انصاف مشران هم راغلي وو. د دې نږدې تاڼي سیچو صاحب او د تویداباد چوکۍ انچارج دا ټول زموږ میلمانه وو، د علاقې ناظمان کونسلران. نو جی ما چې نن کوم هغه دغه تیار کړی و، منشور تیار کړی و د دې بازار او کوم د دې بازار مسایلو، نو هغه ما ټول په هغه منشور کې چې کوم دی په تقریر کې دوکاندارانو ته مخې ته کېښوستل. نو انشاءالله تعالی آینده دپاره ما مخکې د دې بازار 3 کاله صدارت کړی دی، ما الحمدلله کارونه کړي دي، زموږ خدمت د چا نه پټ نه دی. خو انشاءالله تعالی د دې نه وروسته به انشاءالله اوس موږ به خپلې هلې ځلې کوو چې د بازار دوکانداران تاجران موږ نه خوشحاله انشاءالله. بازار عوامو له دا پیغام ورکومه چې نن چې کوم هغه د رشید ګړی بازار کې چې ټولو دوکاندارانو ته پته ده چې دا کوم پروګرام وشو، نو ماشاءالله ډېر ښایسته کامیاب پروګرام وشو. زه د رشید ګړی دوکاندارانو ته دغه پیغام ورکومه چې دغه شانته په اتفاق راغونډېږئ، په اتحاد راغونډېږئ. انشاءالله تعالی چې زمونږ اتفاق مضبوط و، زمونږ اتحاد مضبوط و، نو انشاءالله تعالی یو جاګیردار بدماش داسې وغیره نور چې کوم تاجر سره ظلم کوي، زیاتې کوي، انشاءالله زمونږ مخې ته یو قسم نشي ټینګېدلی. مخکې ستاسو شکریه ادا کوم د میډیا والا چې په کم شارټ وخت کې موږ ته راغله او د هغې ډېرې مهرباني. او بیا زه خپل د صدر صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې ماشاءالله په کم وخت کې او شارټ وخت کې د بازار اعتماد حاصل کو، بلا مقابله د صدر منتخب شو. انشاءالله د بازار ترقۍ دپاره به صدر صاحب هلې ځلې منډې وی د انشاءالله بازار هر څه کمي انشاءالله صدر صاحب پوره کوي، دا وعده کړی. انشاءالله موږ کم جمعه سره تعلق ساتو، کم دغه سره تاجرانو سره تاجر انصاف زموږ شهید خان مشر دی او الحمدلله په دې بعد هغې چا خدمات کمې نه دی او جناب شهید اشمت خان چې کوم دی دا هم د دې خدمت چانه کم نه دي. نو زه ځل بیا هم د صدر صاحب ته خوشامدید صدر صاحب ته مبارکباد وایم چې صاحب ځل بیا دې مبارک شه. څنګه چې د خلکو په موږ باندې اعتماد وکړو 2 کالو لپاره زموږ صدر صاحب منتخب کړو، زموږ پوره برپور دا کوشش په انشاءالله چې دا کوم اعتماد دی دا مات نه کړی شو او موږ خپل پوره دا دغه کوو چې څومره زموږ د وسه کېږي چې د خلکو خدمت وکړو، آینده دپاره دوباره بیا زموږ بلا مقابله صدر صاحب منتخب شي. څنګه چې د اشمت صاحب بلا مقابله صدر راغو، موږ د دې نه د امید ساتو چې انشاءالله تعالی د بازار دپاره به دا ښه کردار کوي او د الله پاک فضل او کرم سره دکانداران به مایوس کوي نه. انشاءالله موږ کوشش کوو دا بیره چې د زموږ کوم نوی الیکشن شو د صدر اشمت په باره کې، نو نگرانۍ کې انشاءالله موږ کوشش کوو چې په دې بازار کې موږ کیمرې ولګوو، د دې څومره د ګاډو صفایانې دي هغه راولو، څومره د بازار نورې ماحولي صفایانې دي هغه راولو، د بازار څومره خدمت زموږ نه کېږي چې انشاءالله هغه وکړو. جی دا صدر صاحب د رشید ګړی چې هغوی بلا مقابله 2 کالو لپاره منتخب شوي وو. کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل، پیام خیبر، پېښور.